بلا خبر بیا کی پہلی کا چاند بہت موٹا کیوں د اولنۍ ورځې دا سپوږمۍ کله کله ډیره زیاته غټه وي ٹھیک شو نو خلق بیا وی اوه دا خو د دویمې ورځې دا داسې وایي که نه حالانکې دویمې نه وي بلکې دا ولي دا غټه ولې ده نو غټه خو یو د دې وجې نه ده چې حضور صلی الله علیه وسلم پر کتاب کې شته ان من اقتراب الساعة انتفاخ الاهلة وأير الهلال لليلة فيقال هو ابن الليلتين چې څوک وایي چې هلکه دا خو ګوره د اولې ورځې ده د دویمې ورځې ده تاسو وایئ چې نن سبا اولنی تاریخ ته نن ولیدلی شو دا خو دویمې ورځې وایي وروره ته وایې سمه د قیامت علامه یي پوه شوې بې لکه د قیامت په علاماتو کې دا دي چې دا سپوږمۍ به غټه شي دا سپوږمۍ به څه شي غټه شي او خلق به وایي څنګه دی ان من اقتراب الساعة بشک د قرب قیامت علاماتنا یو چې دا انتفاخ الاهلة غټوالی د څه دی د هلال دی وأير الهلال وبلیدلی شي دا سپوږمۍ هلال للیلة دا به وي د یوې شپې فیقال نو بس ویلی کېږي به هو ابن الليلتين چې دا خو د څو ده دوه شپو ده چې دا خبره څوک وایي که نه ته ویرېږه خدای پاک معافي راته وکړي قیامت را نږدې دی مرګ را نږدې دی حشر مې ښایسته وکړي ځکه چې حضور صلی الله علیه وسلم د قرب د قیامت دا یو علامه ذکر کړې ده چې قریب زمانه شي قیامت ته نو داسې قسمه خبرې به کېږي یو وجه شوه بله وجه سپوږمۍ د افق د پاسه نن دا خو عمر کم دی او یا مثال په طور د نور نه هغه لرېوالی کم دی نو ونه لیدلی شوه نو چې سبا بیا غروب د شمس کېږي خو 24 ګنټې به نورې تېرې شوي دي که نه نه پوهېږي به نو په 24 ګنټو کې به دا څومره نوره بیا رڼایي به پکې راغلي نو که نن ولیدلی شو خو ډېره زیاته نری وي خو که ونه لیدلی شوه نو مونږ خو شریعت حکم خو دا دی چې په لیدلو روژه کوه په لیدلو اختر کوه که نه نو خو نه لیدلی شوه چې ونه لیدلی شوه نو 24 ګنټې بعد ته سوچ وکړه په دې کې به څومره زیادت راغلی لکه په 51 منټ کې مونږ ولیو چې 13 درجې دا دېخوا کېږي نو پرون چې په کوم ځای وه نو د 13 درجو نه سیوا لکه دا څنګه دی 51 منټ 13 درجې که نه تقریبا 13 14 15 درجو پورې به دا دېخوا راغلي پوه شوې پې لکه نن دې په دې ځای په 9 بجې ولیده نو سبا به په 9:51 دې ځای له راځي نو چې نن په 5 ډګرۍ باندې د افق د پاسه وه او ونه لیدلی شوه نو سبا د 5 سره 13 نور جمع که نو سبا به د غروب په ټایم کې په 18 ډګرۍ وي چې اوس هم نه نو بیا خو دی خدای پاک جل په خیر که دا نه چشمې والا بیا پوه شوې بې که نه کله کله داسې وشي چې په اوله ورځ باندې ونه لیدلی شي د وجې د کتوالي نه د وجې د کم عمرۍ نه نو سبا خو 24 ګنټې نورې تېرې شوي اوس خو د خیره لویه ښځه وي ټیک شو نه جو بیا ښه غټه ښکاري یا بالفرض داسې وشي چې نن د لیدلو قابله ده لکه په 10 ډګرۍ ده په 11 ډګرۍ ده خو وریځې دي نو صحیح دي نو چې وریځې دي نو موږ ته خو د شریعت حکم دی چې صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته فإن غم علیکم نو څنګه فاکملوا العدة 30 نو چې نن د ګوره د افق د پاسه 12 ډګرۍ بره ده او خو ډېر شی وخې شوی دی ښکارېدو قابله ده هر سړي ته دې په نظر راشي وریځ ده نو ونه لیدلی شوه نو چې سبا به 24 ګنټې نورې تېرې شي 12 ډګرۍ نن ده 13 ډګرۍ پسې سبا کا نو د 25 نه به بیا لویه ښځه بره ولاړه نه وي ماسخوتن به غروب کوي بیا نو خامخا به غټوي نو پوهېږي به که نه
داسې خبره نه کول چې یاره وګوره دا غټه ده جو د دویمې ده نه ده د دویمې وروره پوه شوې پې د غټوالي دپاره دغه مختلف قسم اسباب کېدلی شي د ټولو اول دغه خبره حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت د علامونه یو علامه ده چې سپوږمۍ به غټه شي ورسره ټیک ده او بله وجه دا کیدی شي چې پرون د افق د پاسه وخو لیدلی نه شوه نو نن به خامخا غټېږي یا پرون د لیدلو قابله وخو وریځې وي نن وریځې نشته نو خامخا به اوس چوته یو غټه وي په دې خبر باندې پوه شوئ پہلی کا چاند موٹا بہت موٹا کیوں دا دقی جواب ٹھیک شو نا نور خبرې پکې تقریبا شو چې ځان د کتلوم دي چاند ګرهن سورج ګرهن بیګا کړه وکنه ضرور دا چې کله سپوږمۍ د نور او د زمکې ترمنځ راشي نو بیا نور تندر نصیحه چې سپوږمۍ به منځ کې راشي ځکه چې د نور رڼا بیا وی ورځ او د نور رڼا په مونږ پریوزي او په منځ کې حایل راغی نو سوری را باندې پریوزي اوس سپوږمۍ څه کېږي سوری را باندې پریوزي نو مونږ وایو نور تندر ونیول پوهېږي او چې کله ځمکه په منځ کې راشي دې خوا سپوږمۍ ده اخوا نور دی او په منځ کې ځمکه ده نو په سپوږمۍ چې د نور رڼا پریوزي نو موږ د سپینه ښکاري نو اوس پې د ځمکې سوری پریوزي لکه چې مخکې د ځمکه راله جو د څوارلسمې شپې سپوږمۍ او تکه توره شي یا نیمه یا لږه که نیمې له راشي جو نیمه او که ټولې له راشي جو ټوله په بعضې علاقو کې نیمه او بعضې علاقو کې ټوله دغې ته بیا وي خسوف قمر خسوف یا وي سپوږمۍ تندر زمانه جاهلیت کې دې سره خلقو مختلف بد عقیدګۍ متعلق کړي وي حضور صلی الله علیه وسلم زوی مبارک ابراهیم رضی الله عنه چې کله وفات شو په دقه شپه باندې هم نور تندر نیولی په دغه ورځ باندې نو خلقو دا خبرې مشهورې شوې چې ګوره د نبی علیه السلام زوی وفات لویه حادثه ده واقعي لویه حادثه وه حضور صلی الله علیه وسلم ډېر ژړلي وو په هغه ورځ ډېر زیات پسې خفه وو ځکه مخکې هم ماشومان هلکان چې کوم قاسم طیب دا وفات شوي وو خو بیخي په وړوکیالي او دا ابراهیم لږ لوی شوی و او چې دغه یو زوی و دغه یو زوی وفات شو پوه شوې پې ډېر انتهایي خفه و پسې حضور صلی الله علیه وسلم په دقې موقع باندې بیا وفرمیل چې الشمس والقمر آیتان من آیات الله لا ينخسف لموت احد ولا لحیاته دا د چا د ژوند او د چا د مرګ د وجې نه تندر نسی هغه نه پوه شوې پې دا د خدای د قدرت نشانې دي الله تعالی موږ ته قیامت را په یاد کوي لکه چې د قیامت په ورځ باندې به اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سيرت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت اذا السماء انشقت پوه شوې پې که نه مختلف آیتونه دال دي که نه د اسمان په ماتېدو د سپوږمۍ او د نور په بینوره کېدو د ستورو په راتاوېدو په ختمېدو د ځمکې په الوتو په هغې د غرونو په دې سیر باندې واذا البحار فجرت سجرت دواړه راځي که نه د دې په سوځېدلو په ختمېدلو په روانېدلو نو دی درته یو جلګي درته ښیي لږې درته ښیي چې ګورئ مه یېروه د قیامت دا ورځ خپل موت مه یېروه لکه چې نن مې دا نور بینوره کړو نو مستقل یې دلم بینوره کولی شم لکه چې نن مې دا تکه سپینه سپوږمۍ بینوره کړه تکه توره کړه نو مستقل یې دلم تورولی شم او ختمولی شم پوهېږي پې
لکه چې نن مې دا نظام جام کو نو دې شي دله مستقل جام کولی شم پوهېږي پکې انشاءالله دې که راپاسي او د موبایل یو ګټ را پرېږدي ماتېږي په لاسو کې دومره طاقت شته چې دا موبایل څه کي مات کي نو په ده کې دا هم طاقت شته چې دا غم مات کي د هغه غم مات کي د هغه غم مات کي پوه شوې پې که نه نو کوم ذات چې دغه سپوږمۍ تاله ګینټه دوه درې وله بېنوره کولی شي هغه یې دله عمر له بېنوره کولی شي په دې کې دغه حکمت دی دغه پیدې بل پکې بیا مې ته یو بله خبره کړې وه چې موږ د شریعت حکم کړی چې په دې وخت کې څه کوئ صلات کسوف خسوف استغفار دعا بیا د فقه نه دغه معلوم که چې یاره په کم ټایم کې مونځ په جمع صحیح دی په کم کې نه دی صحیح په کسوف کې 2 رکعاته وکړه په خسوف کې بیا ځان له انفرادي وکړه یا استغفار وکړه یا تلاوت وکړه دعاګانې وکړه پوهېږي پې که نه او بیا حضور صلی الله علیه وسلم پکې دومره اوږد مونځ کړی چې دغه اختلاف دی چې 15 رکوګانې وي پکې که 4 وي که 3 وي که 2 وي دومره اوږده رکوع یې کړې دومره اوږده سجده اوږده قاعده اوږد قیام دا یې کړی پوه شوې پې دغه حکم راته هم دی ایس پته د موت نه لګي هر وخت راتللی شي خو دغه یو خطرناک ټایم په موږ راغی ځکه دا د یو بل سره په سید کې شول او د دې چې ځان ته د راښکلو کومه علاقه ده کشش ثقل والا علاقې چې دا یو بل ته نږدې شوې نو که بالفرض د امکان خو شته دی که نه که دا یو بل ځان ته راکاږي ځمکه سپوږمۍ راکاږي یا نور یې راکاږي نو بیا به صحیح په نتیجه کې به موت د هر جاندار واقعي که نه نو چې ټول خلک مرید نو زما کې بیا هم مرګ وي که نه نو چې په عبادت کې مشغول وي چې په عبادت کې د نڅا وځي پوهېږي پې د دغې دپاره راته حکم شوی نور د دې سره بدپالۍ نیول وغیره د دې ورسره هېڅ تعلق شته نه څو غټ سړی مړ شو زلزله شوه غټ سړی مړ شو سپوږمۍ تندر ونیوه نور تندر ونیو نو دې څه حقیقت نشتی وشوله بل څه خبره دا په ظاهر سترګې پته نه لګي ځکه دا خو ښکاري نه که نه دا به د حساباتو نه ته معلومې د آلاتو نه به یې معلومې او حساب به پکې هغې نه به یې معلومې ها د بلې میاشتې نه دا آله به پسې روالې دا موبایل ټیک شو نه په موبایل کې هم شته په دغه کې هم شته په دې کمپیوټر او په دې کې هم شته د هغې نه به تا ته صحیح پوزیشن هغه د سپوږمۍ معلوم شي دا ظاهره تا د دې شي پته ظاهره خو سړی ډیګري هم نشي ناب کولی چې څومره ده که نه ارتفاع د شي څومره ده د دې ځای نه دې ځای پورې څومره فاصله ده پیمانه به پسې نه رالي پیته به پسې نه رالي پته یې لګي نه لګي که نه خو پیته میته به پسې رالي که نه په دغې آله به یې ګوري چې د دې فاصله څومره ده د دې شي وزن څومره دی نو چا ته یې پته شته چې دومره وزن دی خو په تله کې به ږدي که نه چې کېدي بیا به یې ته پته ولګي پوه شو نو مطلب دا دی که نه سپوږمۍ داسې ګرځي که نه دا کم ځای ته ورسېد هغه ځای نه خاموش شروع یا اوس نوې شوه مطلب دا د افق سره ښکته شو نوې دغه شروع شو راوخته شروع شو مرکز دې منځ نه شوه کم ځای پته چې کله دا ښکارېده نه مکمل پټه شوه حالت محاق شو ګوره چې نیمه وه هغه دا نصب چې نیمه ربع شوه حالت تربیده د 9 ورځې ده چې پول شوه دا د 14مې ده بیا د 21-22 ده نو چې په دغې پسې دا نری کېده آن تر دې چې دومره نری شو چې اوس ښکاري نه بس دقه اوس چې دا حالت محاق ده چې کله بیا ښکاره شو اوس د نوي شو
دقه پیدایش په دغه کې په حالت محاق کې چې کله تی ووینې نو باس دا پیدا شوي او د خیره دوره غټه شوي چې د لیدلو قابله شي. نو شریعت مونږ ته ګوره حالت محاق نه دی ویلی چې دې نه نوې میاشت شروع کېږي چې سترګو ووینو صومو لرؤیته رؤیت دی. نو ته به یې حسابې نوې میاشت ته رؤیت ده چې تا کله ولیدله باس وایي پیدایش وشو. اصل کې د حالت محاق نه چې لږ هم دي شي معمولي وړقېده نو پیدایش وشو خو د لیدلو قابله خو وروستو ګرځي. نو چې د لیدلو قابله وګرځېده زموږ دپاره اسلامي میاشت دقه ده. پوه شو ګوره دوه میاشتې یو قمري میاشت ده یو اسلامي میاشت ده. قمري میاشت چې د حالت محاق نه دا راوګرځېده خو اسلامي میاشت چې کله ولیدلی شو په سترګو لیدل شو او اوس دا په کم ځای نه ده نو دا په آلاتو لکه ما ته وي د دې وزن څومره دی نو ته معلومولی شي چې دوره وزن تلې به یې نه معلومیږي که نه د دې فاصله څومره ده نه معلومیږي چې څو دې ناپ کړې نه ده دی وایي تبه مې ده څومره تبه یې ده نو خلک وایي نه 102 تبه یې وه 103 وه 104 وه دی وایي چې په قرآن به را د ترمامیټر را مخې ته کوئ نه نو بیا معلومیږي په دغې آله به معلومیږي که نه نو پوزیشن یې به په آلاتو معلومې بیا د هر شي دپاره خپل آلات دي. پوه شو ونه چې خلک کټ کوي په تبر یې کټ کوي چې واښه ریبي نو په لور یې ریبي نو په لور باندې خو ونه نه کټ کېږي او نه په وښو پسې څوک تبر راوړي. ټیک شو نه که نه د هر اصول دپاره خپل کیپسول وي که نه نو د هر شي دپاره خپل آلات دي نو په خپلو آلاتو به د هغې پوزیشن یې معلوم دی. دا خو د امتحان نه بعد به پته لګي. چې ګورو که دا مشران څوک دي چې دوی دعا وکړي نو ښه ده که نه حاجی. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع فهم لا يحيطون بشيء من ولا يؤذون خدای پاک ته زموږ ټولو نه رضا شي. خدای پاک دا زموږ د آخرت د نجات سبب وګرځي. خدای علم کامل مونږ ټولو ته نصیب کړي علم نافع مونږ ټولو ته نصیب کړي. خدای دا زموږ د آخرت د نجات ذریعه او سبب وګرځي. خدای دا زموږ د قبر د نور ذریعه وګرځي د قبر د رڼا ذریعه وګرځي د قبر د بچاو ذریعه خدای دا زموږ وګرځي. دا د خپل رضا سبب خدای وګرځي. خدای زموږ نه رضا شي زموږ د بدې تګ و دو سره په دې مسافرو سره په دې مطالعې سره په تکرار سره په دې سبقونو سره په دې خوارۍ محنت خدای زموږ د دنیا هیڅ غرض نشته زموږ نه بېته رضا شي. خدای زموږ په آخرت ښایسته کړي. خدای موږ مستحق د جنت نه یو مستحق ستا د رضا نه یو اهل د دې نه یو چې په هغه نیکانو بندګانو کې د شمار شو اهل د دې نه یو چې خدای ستا جنت د جنت نعمتونه هغه حاصل کو. خدای فی سبیل الله راکړي مفت راله راکړي زموږ سره د ګزارۍ معامله وکړي زموږ باندې رحم خپل وکړي خپل کرم را باندې وکړي د خپل رحم د خپل کرم معامله خدای زموږ سره وکړي زموږ ګناهونه معاف کړي. څومره واړه ګناهونه غټ ګناهونه شوي خدای ته پې د عفو قلم راکاږي. خدای زموږ د والدینو ګناهونه معاف کړي زموږ د والدینو مغفرت نصیب کړي د هغې دنیا آخرت خدای ښایسته کړي. زموږ د استادانو خدای پاک دنیا آخرت ښایسته کړي. زموږ د استادانو غلطۍ خطای ګناهونه ټول په ټوله که واړه وي که غټ دا معاف کړي.
خدای پاک ته اوس په دنیا کې هم د رحم کرم معامله په آخرت کې به د لوی رحم لوی کرم معامله ورسره وکړي د خپل رضا هغه اعلان دی وکړي د خپل رضا اظهار ورته خدای وکړي د هر قسمه آفات و بلیاتونه خدای پاک ته محفوظ کړي کم مشران استادان سلف صالحین مشران زمونږ ژوندي دي خدای پاک ته په عمرونو کې برکتونه واچي په علمونو کې برکتونه واچي په مال کې برکت واچي په آل کې برکت واچي په ټول متعلقین مبارک کې برکت پکې واچي کوم استادان زمونږ وفات شوي خدای ته قبرونه د نور نه ډک کړي خدای ته قبرونه د نور نه ډک کړي ته ورته بېشمار الله متناهي خیرونه او نعمتونه خپل ورورسې خدای بېشماره خیرونه برکتونه نه د هغې قبرونه ډک کړي د هغې هغه جهان خدای ښایسته کړي کوم ژوندي دي خدای په هر څیز کې هر شی ورله مبارک کړي او لوی لوی اوږده د خیر و عافیت هغه زندگی او عمرونه ورته خدای نصیب کړي خدای زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي موږ عاجزان یو معترف یو خدای د هر قسمه عصیان او ګناهونو خدای زموږ ګناهونه نظر انداز کړي په هغې چشم پوشي وکړي خدای د هغې موږ ته معافي وکړي زموږ د والدینو ګناهونه معاف کړي په هغې چشم پوشي نظر انداز کړي ورله هر قسم خطایي د دنیا آخرت د ټولو د خیرونو نه مونږ مالامال کړي څومره بیماران دي هر قسم بیماری ده د چا په خپله بیمار یا په کور کې بیماری یا نور خپل خپلوان متعلقین بیماران خدای صحت کامله عاجله ورته نصیب کړي څومره ضرورتمند دي خدای ټول شرعي ضرورتونه حاجتونه د خپلو خزانو نه پوره کړي خدای څومره حاجتونه دي الله تعالی د غیب او اسباب ورلته پیدا کړي څومره زموږ مدارس خدمتونه محنتونه کوي خدایا ورځې د شپې نښه کړي شپې د ورځې نښه کړي هر قسم خیرونو نه خدای مالامال کړي څومره هغه علماء کرام مفتیان حضرات هغه په جماعتونو کې هغه محنت کوي خواري کوي په مکتبونو کې محنت خواري کوي په مدارسو کې کوي خدای ټول محنت خپل دربار عالی کې قبول او منظور کې خدای د ټول جولۍ د خیر نه ډکې کې خدای مونږ ته هغه عمل نصیب کې په دې ټوټه پوټه وینا په دې ټوټه پوټه سبق خدای په دې باندې مونږ ته هغه ښکلی صالح عمل نصیب کې خدای کلک علم راته نصیب کې پوخ علم راته د خپل علم نه عطوا کې عقل راته د خپل عقل نه عطوا کې خیرونه او برکتونه راته د خپلو خزانو نه هغه نصیب کې اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك الهدى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب من يحبك خدای پاک د مشرانو علماو صالحینو دوی لمن چری زمونږ د لاس نه لرې کېږم خدای د خپلو مشرانو تابع او پیروکار خدای مونږ د مرګ پورې وساتي د حق لارې نه چری خدای مونږ جدا کې او بیلې نه صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم مبارک مشاجره تاسو ټول ته امتحان باندې ګوره اخلاص یې نشته جزاكم الله خير.